ما عزتمندو په دې روزو کې موږ مسلمان اختر نه مخکې سرسایه ادا کوو. لواړو نه بهترین کار دا دی هم غریبان شته دي هغوی ته ورکول ټیک دي، خو ما عزتمندو فی زمانہ قرآن و سنت عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی یو عظیم الشان تحریک تے الحمدللہ 1100 نه زیات صرف او صرف د کتابو مدرسې دي او په زرګاو حساب سره د حفظ او د ناظرې مدرسې دي. تاسو ته به زه تاسو علم کې اضافې دپاره ووایم چې سکالې په 2022 کې الحمدلله ثم الحمدلله دعوت اسلامی 3000 کسان درس نظامی فارغ کړل، یعنی عالمان شول او پګړۍ وتړل، او سکالې 9000 حافظان دعوت اسلامی له مدارسو نه فارغ شول. یاد وساتئ دا ټول رهایشي مدرسې او دارالعلوم دي چې هغې کې 3 ټیمه خوراک دوی ته میلاویږي، استادانو ته تنخواګانې هم میلاویږي، نو په دې باندې ډېره غټه خرچه راځي. سرسایه فطرانه خو به ته هسې هم ورکوې، خو که چېرته ته یو داسې عظیم الشان تحریک دعوت اسلامی ته خپله سرسایه ورکې، نو ما عزتمندو قدرمندو هم به د سرسایه ادا شي، او دا سرسایه به دعوت اسلامی د ستا راوالي او دقسې په پاکو خلکو باندې بیا لګوي، علما به جوړوي، حافظان به جوړوي، په هغې باندې به مدارس جوړیږي، په هغې باندې به مقصد دا د خلک قافلو کې سفر کوي، په هغې باندې به کورسونه کیږي، نو دا به ستا دپاره هم به د حق ادا شي، هم به د آخرت سوه چند بهتري وګرځېږي. نو لحاظه تاسو ته دا زما خواست دی چې تاسو کور څومره فطرانه سرسایه جوړیږي، ټولو مسلمانانو وروڼو خویندو ته زه دا خواست کوم هغه خپله فطرانه دعوت اسلامی ته ادا کوي. دعوت اسلامی ته ادا کولو طریقه کار څه دی؟ په سکرین باندې به تاسو ته نمبر چلی، د دعوت اسلامی اکاونټ به هم وي، هغه اکاونټ باندې هم جمع کولی شئ، په نمبر ذریعه سره هم تاسو جمع کولی شئ. دې نه علاوه تاسو ما سره هم ملاقات کولی شئ، مدین فیضان مدینه کې زه موجود یم، تاسو ما ته را کولی شئ، زه به ستاسو دپاره دعوت اسلامی په اکاونټ کې د تاسو سرسایه جمع کما. خامخا پوره کور که پوره کور نه، نیم کور که نیم کور نه، نو څلورمې حصې کسانو هم تاسو خامخا دعوت اسلامی ته خپله سرسایه ورکئ چې دا تحریک نور هم مخکې لاړ شي او مزید عالمان حافظان امت ته عطا کی. رب کریم دې مونږ ته عمل توفیق نصیب کی. آمین بجاه النبی الامین صلی الله علیه و آله وسلم.